على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبذقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا رواه البخاري. دا حدیث ورسرا اخوات ودر نور احادیث پدې کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په جمعات کې د لاړو توکلو خراج کو توکلو پوز سونلو او د دې سوزونه د دینه د جمعات د پاکي اغا حکم بیانوي چې جمعات د عبادت ځای دی او د عبادت د ځای صفا ساتل پکار دی چې صفا ساتل پکار دی نو لاړی توکل پوز سونل خراج کی توکل دا په جمعات کې سیدینو دا ممنوع دی ناپسندیدہ عمل ہے که سړی په مانځه نه ولاړ نو د مانځه نه ولاړ او په جمعات کې چرتا او یا د جمعات په صحن کې چرتا او لاړې ټوکړي نو پکار د چې د لاړې قبله طرف ته نه ټوکی چې عملاً مونږ نه شروع کړه او چې عام حالات هم قبله طرف ته لاړې نه ټوکی وجه سره وجه دار چې په مانځه کې سړی ودرېږي نو مخه ته هو قبله دا خود قبله او د په میز کې براه راست الله په خپل باندې ولاړل څنګه ولاړل دغه چې سړی مانځه ته ودرېږي نو د عملاً ځان محسوس کی چې الله ته ولاړې مو مناجات کو خبرکم ایاک نعبد و ایاک نستعين په دې انداز باندې الله تعالی ته خپل عاجزه او د زارې اظهار کوي په دې وجه باندې دا احساس په ذهن کې موجود دی چې مخه ته الله تعالی د قبله او د په دې میز کې دی نو بیا دا څومره لویا بیوقوفی ده چې د الله تعالی له قبله ته مخ دی او د لاړې تو کې په دغه طرف باندې اخراج کې تو کې په دغه طرف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي د پاره طریقه خو چې یا خودی دا د خپل خپل لاندې کوي کین طرف ته او یی دا طریقه خدا چې کپڑا او سره دا نو لاړې دی اخراج کړي پای کې تو کې او دا د قسمیومږي دا طریقه خدا او بیا ورپسې صاحب بن خلاد یو صاحب ده هغه یو ذل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولید چې یو ملګری دی یو صاحب دی نور الجمع ور کوي امامتی کوي او دا امام چې دی نو د قبله طرف ته لاړې ټوکړي چې قبله طرف ته لاړې ټوکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې د قبله طرف ته لاړې مخامخ ټوکړي خی طرف یا برای راست رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ملګرو ته وی چې الکه دا سړی بیا مانځه ته مخکې کوي دا دونه بیا ادب دی چې قبله طرف ته لاړې ټوکړي دا سړی بیا مانځه ته مخکې کوي نو چې بل مونږ ټیم راغی دی سړی بیا مخکې کېدا ملګرو ته ورور ته روسته چې ته من مکوه نو هغه ورته ولې مخکې مې د لکه اوس څنګه به من نه کوم نو هغه ورته وویل ته ستا د امامتۍ نه موږ پیغمبر علیه السلام منع کړي موږ ته یې ویل چې په ده پسې من مه کوئ نو هغه راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناستو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته مې دا ملګري داسې وایي دا رښتیا ده نو هغه ورته وایي او ځکه چې قد آذیت الله ورسوله تا په خپل عمل باندې
الله ته تکلیف رسولې دی او د الله رسول ته تکلیف دی رسولې دی. الله ته خو تکلیف نه رسی، د الله رسول ته څه تکلیف ورسو؟ یعنی تا داسې عمل کړی چې ستا په دې عمل باندې الله هم ناپسندیدګي دغه کوي، دا اظهار کوي، او خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ډېر ناپسندیده عمل وایي. نو په دې وجه باندې ته داسې په دې وړو وړو خبرو کې خیال نه ساتي، نو په لویو لویو خبرو کې بس خیال وساتي. دې مطلب د دې خبرې دا دی چې موږ او تاسو په جماعت په حوالې باندې ډېر د بې مروتۍ او ډېر د زغه مظاهره کله کله وکړو. مخکې پرونی سبق کې ویل چې کله پکې شور کو، کله پکې جګړې کو، کله اور پکې د یو بل سره مشتو غریبان هم شو. او دغه خلا لویه خبره ده چې په دې جماعت کې لاړې قدرې او دغه خراج کی پوده سرنل چې دي نو دا ور پکې پس انداز باندې من دي. نو بیا دا چې د جماعت په صحن کې د جماعت په ایریا کې سړی چرته نور څه ګندګیانې خوري، نو زموږ استاد د پاره ور پکې دا سبق دی چې جماعت د هر قسمه بې ادبۍ نه او د بې ادبۍ د کارونو نه پاک ساتئ. او دویمه دا چې په مانځه باندې ودرېږئ کله، نو په مانځه باندې د ودرېدو په صورت کې خو بیا د طریقه همدغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو که چېرته لاړې توکلي نو هغه توکل نه بلکې هغه په زړوکي کې ارتولی او هغه په هغې کې مګلي. حضرت انس فرمایي وعن انس، د حضرت انس نه روایت دی، قال دی وی رأى النبي صلی الله علیه وآله وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید نخامة داسې اخراج کې ولید په القبلة د قبلې دیوال طرف ته، یعنې د جماعت مخې طرف ته ولید چې چا توکاڼی کړی دی. نو فشق ذلک، نو په پیغمبر علیه السلام دا خبر ډېره سخته پرېوته، حتی رؤی بوجهه، تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مخ باندې محسوسه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې عمل سخت خفه دی. نو فقام، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل چاته ونه وی چې ورشه لکه دا پاک کا، فقام بلکې په خپله ور پاڅېد او په حقه هغې څه کړه بیده په لاس باندې هغه ځای ومږو، هغه ځای ته پاک. فقال وی ورته وی ان احدکم اذا قام فی الصلاة، په تاسو کې چې کوم سړی مانځه ته ودرېږي فانما یناجي ربه، دی خو د خپل رب سره مناجات کوي، خبرې کوي. وان ربه بینه وبین القبلة، او د رب د رب چې دی نو هغه د ده او د ده د قبلې په منځ کې ولاړ دی. نو فلا یبذقن احدکم، نو لاړې دې نه توکي، اخراج کې دې نه توکي په تاسو کې یو تن قبل قبلته، طرف د قبلې خپلې ته، ولکن عن یساره او تحت قدمه، हाँ बिल्कुल ضرورت راځي نو یا دې کین طرف ته گزاري او یا دې د خپل لاندې کې خپل پر پاس راکاږي. ثم اخذ طرف ردائه، او بیا د خپل صادر د خپل زړو کې یو ګټ راواغسته، فبصق فيه، بیا پکې لاړې ټوکړې، ثم رد بعضه على بعض، بیا بعضې په بعضې باندې ومږل. نو فقال وی که دغه نه نو او یفعل هکذا، داسې دې کوي په زړو کې دې لاړې ټوکي. وعن الصائب ابن خلاد وهو رجل من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، صائب ابن خلاد یو بل صاحب دی، وی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی. ده وویله ان رجلا، چې یو سړی و، اما قوما، د امامتۍ منځ وکړو خلکو له، فبصق فی القبلة، نو قبلې طرف ته لاړې توکړې، ورسول الله صلی الله علیه وسلم ينظر، او رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل دته. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل لقومه، هغه قوم دغه ته، حين فرغ، کله چې فارغ شه، ولا يصلي احد لكم، مونږ نه کوي تاسو لا دا سړی بیا د پاره. فاراد، نو هغه اراده وکړه بعد ذلک دین وروسته په بل مانځه کې ان يصلي لهم، چې هغه جمع ورکړي دی له. فمنعوه، نو قوم ولګېدو، دغه سړی منع کړه چې ته نور امامتي موږ له مه کوه. فاخبروه، نو هغې خبر کو بقول رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې. فذکر، نو هغه په خپله تذکره وکړه ذلک د دې خبرې لرسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو فقال هغه ورته وی نعم، او ما ورته ویلي دي. او دا راوي وایي وحسبته، دما خیال دا دی چې ګنې انه قال، د پیغمبر علیه السلام داسې ووایي چې انک قد آذیت الله ورسوله، تا په دې خپل عمل باندې الله ته او د الله رسول ته تکلیف رسولی، یعنې غریب پې خفه کړي دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.